محترم سامعین، د مسلمان ترقی الله ایمان او اعمال سره تړلې ده، بلکې د ټولي دنیا ترقی الله ایمان اعمال سره تړلې ده. ځکه که د دنیا نه ایمان ختم شي الله به دنیا ختمي. ایمان د دې ټولي دنیا او د دې ټول کائنات د پاره د روح حیثیت لري. څنګه چې بدن کې روح نه وي نو انسان مړ کیږي، دغه شان چې په کائنات کې ایمان نه وي الله به کائنات ختمي. دا د کائنات روح دی. او زمون ایمان څنګه کامل شي، زمون یقین څنګه کامل شي، د دې لپاره د الله احکامات او د نبی علیہ السلام طریقې دي. د نبی علیہ السلام طریقې کوم دي نو موږ ډیر مسلمانانو ته د هغې پته نشته. د مختلف اوقات او مختلف اعمال وي، مختلف اوراد او وظایف وي. موږ چې د چا صفتو کو زموږ نه خوشاله شي او ټول صفتونه الله لره دي، دغه الله صفت دغه پیغمبر صفت په موږ باندې لازم دی. هر انسان وی معاشره خرابه ده او په خپل باندې د نبی علیہ السلام طریقې په د کې نشته، د الله احکامات نه پیژني، وی معاشره خرابه ده. نو د ټول نه اول قصور زما دی چې ما کې نشته، بیا ستا دی. یو ځل یو مولوي صاحب دعا کوله ده د مونځ نه بعد، نو یو کس ورته وایي چې زمونږ د ملک معاشي حالات ډیر خراب دي، دعا وکړه چې الله دا حالات ښه کړي. واقعي دم داسې معاشي حالات ډیر خراب دي. نو د دعا نه وړاندې مولوي صاحب ویل یو عرض کوم، جب ته لاس دننه کو د 5,000 روپو یو لوټ یې راویستو نوټ او اعلان یې وکړو چې دعا به وکړو، خو مخکې زما یو ضروري اعلان واورئ. دا نوټ ما ته بار کوڅه کې میلاو شو، نو که دا د 5,000 روپو نوټ د چای نو هغه د خپل نوټ والی. نو تقریبا 10-12 کسانو لاس اوچت کو، یو ویل زما دی، بل ویل زما دی، بل ویل زما دی. بیا ټولو ته لاسونه ښکته کوي، ویل دا نوټ زما دی او ما ستاسو هسې یو امتحان اغوستو، دا ماله ښځې د سودا د پاره راکړو چې ورشه د بازار نه سودا راوړه. نو تاسو وایي چې معاشي حالات خراب دي، دعا وکئ. او په تاسو کې هر یو سړی غل دی، د هر یو سړي نیت خراب دی، هر یو سړی پردې مال ته خیانتګر دی. نو په داسې قوم باندې د داسې قوم د پاره چې دعاګانې کیږي نو هغې دعاګانې نه قبلیږي. د خیانتګر قوم، د دروغجن قوم، د بل مسلمان حلال مال په حرامو سره د اغستلو والا خلکو دعاګانې الله نه قبلی. ځکه حدیث پاک کې راځي چې د کوم انسان په خیټه کې حرام مال پروتي او بیا الله ته جاړي او دعا کوي، فانا یستجاب له، د دعا څنګه قبول شي؟ د دعا لپاره دوه خبرې ضروری دي، صدق مقال، اکل حلال، رښتیا ویل او د حرامو نه ځان بچ کول. د دروغجن سړي دعا نه قبلیږي، چې حرام مال خوري د دعا نه قبلیږي. نو دی وجې نه عزتمندو دا حالات دي، هر انسان د بل مال ته غل دی. الله دې موږ ته هدایت راکړي. نو دوه د خبرې دغه دي، څنګه چې انسان د علاج د پاره دوه خبرې ضروری وي، یو وی پرهیز او بل وی علاج. د قشان د انسان د ایمان اعمال لپاره هم دوه خبرې ضروری دي، روحانی صحت لپاره چې دا به د حرامو نه ځان ساتي، او دویم دینی اعمال او اوراد او وظایف او دعاګانی او مسنون اعمال بکئی.
هغه مسنون اعمال څه دي؟ عزتمندو مختلف عملونه دي، مختلف دعاګانې دي، قرآن او حدیث کې راغلي، د هغې اهتمام کول پکار لکه د مسجد دعا، د مسجد نه د خارجېدو دعا، داخلېدو دعا، او دا شان عزتمندو کور ته دننه کېدو دعا، په شیشه کې ځان ته د کتو دعا، او دا شان په بازار دعا، او خپل بیبي سره د ملاوېدو دعا. موږ له یو دعا هم نه راځي. نو بیا انسان زندگی عزتمندو ګډه وړی. د درود شریف اهتمام، د کلمې اهتمام، د تلاوت اهتمام، دا ټول شیزونه دي الله رب العزت روحانی اسباب پیدا کړي، مانوي اسباب د انسان د ترقۍ لپاره. څنګه تاسو سوچ وکئ کنه یو انسان یو دفتر کې، یو کمپنۍ کې، یو اداره کې کار کوي، نو هغه دوه قسمه کار کوي. یو چې کوم دغه کمپنۍ مشر هغه ته کوم جسمانی کار حواله کړي هغه کوي. دویم هغه د کمپنۍ د مشر هغه سره هم ډېر ښه دعا سلام ساتي او د هغه ادب هم کوي. که یو انسان د کمپنۍ کار ښه کوي خو هغه د کمپنۍ چې کوم بوس دی هغه سره بد اخلاقي وکړه نو هم کار خرابېږي. دغه شان عزتمندو یو دینی اعمال کول دي، یو الله سره یو تعلق جوړول دي. نو څنګه چې دینی اعمال کول ضروری دي، الله سره تعلق هم ضروری دی، او دا الله تعلق هم په اعمالو باندې راځي. ان رحمت الله قریب من المحسنین. الله وی زما رحمت نیکوکارو خلقو ته نږدې دی. نو دا مختلف اعمالو سره راځي. یو دا د درود شریف اهتمام کول. درود شریف په اعمالو کې ډیر لوی عمل دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان په ما باندې درود شریف وایي مرة واحده یو پیرا، الله رب العزت په دې باندې لس رحمتونه نازلوي او لسی ګناونه معاف کوي او لسی درجات اوچتوي. نو درود شریف ویل عزتمندو در حقیقت ځان سره مدد کول دي. تاسو عرب ته چې لاړ شئ، عربستان ته، نو عربو کې دا یو عادت دی، هغوی هر ټیم درود شریف وایي، مختصر درود وایي، صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد. په داسې وایي تا ته م وایي صلی علی محمد، چې داسې ورسره ته ولګېږي نو تا ته داسې نه وایي چې هلکه خیال کوه، تا ته وایي صلی علی محمد، وایي درود شریف ووایه. چې اکسیډنټ وشي نو تا ته وایي صلی علی محمد، وایي درود ووایه چې خدای بچ کړي. چې غوسه شي فوراً به تا ته وایي اللهم صلی علی محمد، او تا ته به م وایي درود شریف ووایه. زمونږ خلک کنځلې کوي ستانیات، او که درود شریف دی ورته وویل نو درود ته هم کنځلې کوي. بیا نو دې وجې نه په خپل خولې باندې سنت طریقې، وظایف او دعاګانې عام کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث ته چې کوم انسان درود شریف وایي هغه ته 3 فائدې حاصلېږي او عظیم فائدې دي. هر انسان د دې محتاج دی. حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان من صلی علی 10 صلی الله علیه 100، وایي چې کوم انسان په ما باندې یو پیر درود وایي الله په 10 رحمتونه را لېږي، او چې کوم انسان 10 پیری درود شریف وایي الله په 100 رحمتونه را لېږي. او بیا وایي چې کوم انسان درود شریف وایي دته به 3 فضیلتونه حاصلېږي. من صلی علی 100 كتب الله بین عینیه براءة من النفاق وبراءة من النار واسکنه الله یوم القیامة مع الشهداء. چې کوم انسان د ورځې 100 پیری درود شریف وایي 3 اعزازات به دته حاصلېږي. یو دا دی دا به منافق نمري، وی الله به د په دې تندي باندې ولیکي براءت من النفاق، چې دا د منافقت نه بری دی، په دې سترګو په دې تندي به یې ولیکي، یعنی د مقدر به وګرځي چې دا به منافق نمري. او دویم براءت من النار، الله به د دوزخ نه براءت نصیب کړي، خلاصي. او دریم الله رب العزت به د قیامت پر ورځ شهیدانو سره پاسي. عزتمندو د کلمې سره سره د درود شریف هم اهتمام کول پکار دي.
بل عزتمند یو وړوکی عمل دی او د ورځې 15 پیرې هغې موږ ته توفیق ملاویږي او د هغې یو عظیم فضیلت دی او هغه اکثر مسلمانانو ته هغه دعا یاد هم ده نو که چاته یاد نه هغه دې یاده کړي او که چاته یاد وي نو د دې فضیلت سره دی وایي زمونږ عالمان وایي چې کله تاسو عمل کوئ نو فضائل کې استحضار کے ساتھ کرنا هغه فضیلت ځان ته رایاد کا او بیا هغه دعا وایه نو بیا به دله الله هغه ثواب درکوي چې ما ته به په دې دا میلاویږي نو هغه فضیلت دا دی او هغه دعا دا ده چې کوم انسان د اذان نه بعد د شفاعت او د وسیلې دعا وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی انسان د پاره زما شفاعت واجب شو نو چې کوم انسان دا غواړي چې نبی علیہ السلام زما شفاعت وکړي موږ او تاسو ټول غواړو چې د قیامت پر یو حافظ قرآن زموږ شفاعت وکړي یو عالم شفاعت وکړي بیا یو لوی ولی الله زموږ شفاعت وکړي عبدالقادر جیلانی رحمه الله شاه ولی الله رحمه الله بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د چا شفاعت وکړي څومره د خوشبختی خبره ده سوچو که چې د کم انسان شفاعت سردار دو جهان وکړي دا به څومره عظیم انسان تاسو ګورئ موږ لیډرانو دپاره څومره منډې وو هغه موږ نه پیژني نبی علیہ السلام وایي ما باندې د شفاعت او د وسیلې دعا وایه د قیامت په ورځ به دې زه پیژنم او زه به دله شفاعت هم کوم باقاعده دا به وشي چې کوم کسانو د اذان دعا ویله راپاڅېږي ټول به راپاڅېږي نبی علیہ السلام به شفاعت کوي یا الله دی ما باندې به دا دعا ویله د دوی شفاعت وکړي او د اذان دعا څه ده مختصر دعا ده دې ته د وسیلې دعا وایي او د مقام محمود دعا وایي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته بس دومره مختصرا کافی ده بخاری شریف کی دومره راغلی انك لا تخلف الميعاد مصر بلش نور کم الفاظ وی بهتر کچاو ول خیر ده بخاری شریف حدیث کی دقه مختصر الفاظ راغلی یا الله ما دا پورا دعوت تا تو ویلو آسان پورا دعوت ته د توحید او یا الله نبی علیہ السلام ته د وسیله او د مقام محمود درجه ورکا وسیله نبی علیہ السلام وی په جنت کې یو خاص درجه د الله مال را کړی یا وسیله او مقام محمود نه مراد د قیامت ورځ هغه خاص مقام د شفاعت کبرا چې یو پیغمبر بم شفاعت نشي کولای نبی علیہ السلام به شفاعت کوي نو دا خو الله نبی علیہ السلام لازم ور کړی دی خو کته دعا وکي نو نبی علیہ السلام دومره خوشحاليږي وې زبستا شفاعت کوم الانکه نبی علیہ السلام له درجه ور کړی شوی دا ستا په دعا خو له خدای نه ور کوي الله ولا مخکې نه ور کړی دا خو عزتمندو چې تی وې نبی اسلام ته نه خوشحالي اوس دا څنګه خبره ده چې نبی علیہ السلام په دومره وړه خبره ولی خوشحالي تاسو ګر عزتمندو چې کوم عاشق معشوقي حبیب محبوبي په وړه وړو خبره خوشحالي یو پلار د معشوم په یو وړه خبره څومره خوشاله شي الان کې بعض وخت هغه معشوم خبر هم سم نه کړي اسی وی بابا کاکا تاتا ماما خو پلار یې څومره خوشاله شي چې ماته आवाज وکړو دغه شان چې الله تاسو کا आवाज وکړي او د نبی علیہ السلام په شان کې څوک صفاتو کې نو هغه ته خوشحالي نو د دې دعا اهتمام کوي آسانه دعا نه کچاته نه یاد نو نبی علیہ السلام وی اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وی تاسو ته یو عمل خیم چې کله اذان کوون کې اذان کوي تاسو اقشان اذان کوي یا هو به هغه الفاظ وای الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح یا د حي على الصلاه حي على الفلاح په جواب کې لا حول ولا قوه الا بالله یا هم اقشان وایا او بیا د اغینه پس په دا طریقه کې نبی رسول الله ثم صلوا علی بیا د اذان د دعا نه مخکې به ما باندې درود شریف وې دا پکې هم دا ډایرکټ به د اذان دعا نه وې درود شریف به پیله وې که مختصر درود وې هم سید صلی الله علیه وسلم دم کافی دی او که پوره وې او بیا د اغینه بعد نبی علیہ السلام وې ثم صلوا لی الوسیله وې به مال د وسیلې دعا کوي وې دا وسیله چې کوم دی دا فانها منزله من الجنه دا الله مال جنت کې یو مرتبه را کړی دا او به وې فمن سأل الله لي الوسيله حلت له الشفاعه چا چې مال دا دعا وکړه
نو زما شفاعت هغه د پاره واجب شو. دا د مسلم شریف حدیث ته او ابو داود او ترمذی درې وانه حدیث کتابونو کې راغلي. نو دا عمل ان شاء الله نن نفس شروع کړي. د اذان نفس درود شریف ویل او به دغه دعا ویل. اسانه دعا د ټي وي ریډیو باندې او مختلف سيزونو کې دا موږ او تاسو اورو. دا یاد کړئ. یا تبلیغ کې سی روزه ولګو یا غي کې به یاد کړئ.